أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين سورة یوسف مکی سورت تے دریپنزوستم دے رستو دے سورت ہودنا دا درې سورتونه تقریبا په یو ترتیب باندې روان دي سورت یونس ورپسې سورت هود ورپسې سورت یوسف څنګه چې ترتیب مصحفی کې دي دغه سي ترتیب نزولی کې نو دا سورت نازل شوه د رسو د سورت هود نه مخکې سورت کې بیان د سلورو مسلو په دې سورت کې نفی د شرک فی العلم بکئی مخکې وی عبادت د الله حق ده نو دلته نفی د شرک فی العلم مخکې صورت کې تسلی فی التبلیغ وا تسلی مبلغ توا نو دې صورت کې وضاحت بکئی په واقعا د یوسف علی السلام هغه سلور مسلې هغه دلته کې د هغه تفصیل لې یو دا چې العبادت لله وحده عبادت د الله حق دی د بل چانه نو دې صورت کې دا به ذکر کوي چې یوسف علی السلام دا مسله په جیل کې هم کړوا بهر خو کېږي خو په جیل کې ګرانای یوسف علی السلام دا مسله په جیل کې بیان کړوا دویم نفی د علم غیب د یعقوب علیہ السلام نا یعقوب علیہ السلام ژوندې پیغمبرو زوی ورکشوو هغه ته پته نه لګیدا چې کم ذکی ده دریم تحزیز فی التبلیغ یوسف علیہ السلام دا مسله میدان نه بلکې په جیل کې هم کړلا او تسلی مبلغ تا چې ته صبر کوا څنګه صبر کوا لکه څنګه چې یوسف علی السلام او یعقوب علی السلام صبر کړو دې کې به دا خبرم کوي چې حال ستا داسې وي لکه حال د یوسف علی السلام یوسف علی السلام پسې خلق راجم شو رونه پسې راجم شو او د کلی نه لري کو تا پسې بم خلق راجم کیږي او تا به د کی نه لري کوي هغه پسې خپل رونه راجم شي او تا پسې خپل قام قبیله راجم کیږي او تا به د کی نه وباسي نو حال ستا د حال د یوسف علی السلام په شانتي یوسف علی السلام لاړ سوخی په کوهی کې تیر کو بیا لاړ جیل تا مصر تلاړ جیل تلاړ او د جیل نه واپس راغی او د مصر بادشاہ شو وزارت او د وزارت نه بادشاہي دغه سي تبا د دې زین وسته کیږي او تبا بیا د دې ملک بادشاہ کیږي تبا د خلکو پسې راضي د خلکو باندې فاتح کېږي با او دا خلکو چې څنګه رونو چې څنګه یوسف علی السلام ته ویلو مونږ ته معافي کوا ستانه بم خلق معافي غواړي
یوسف علیہ السلام ویلی لا تسریب علیکم اليوم، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ما غشانتی الفاظ وی لا تسریب علیکم اليوم انتم طلقاء، تاسو ټول آزاد یی. یوسف علیہ السلام هغه کوم څه چې ویل شي یوسف علیہ السلام سره شیو خلق به هغه تاسو رم کوي. مقصد د صورت وضاحت د هغه مسائل اربعو. صورت کې صداقت د رسول وی، تسلی وی. پاول د صورت کې تعریف د قرآن کریم بکئی، بیا خوب د یوسف علیہ السلام ورپسې مسائل اربعه، نفی د شرک فی العلم، نفی د شرک فی العبادت، بیا ورپسې تعزیز فی التبلیغ او بیا تسلی، آخر کې بیا ترغیبی قرآن کریم تا. الف لام را اغا حروف مقطعات تی. تلک آیات الکتاب المبین، دا آیاتونی دا کتاب کارا مخی منگویل مبین چراشی دلیل نقلی تا و اشاری. نو دے صورت کی دلیل نقلی ذکر کئی دا عیسیٰ دا یوسف علیہ السلام و دا یعقوب علیہ السلام. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، یقین منگا نازل کر لے دے قرآن کریم لرا عربی جبہ کی. دا قرآن دے واضح مضمون والا دے. لعلکم تعقلون، دا پاج تاس دا عقل نکار واخلی. نحن نقص علیک نباہم، نحن نقص علیک احسن القصص، منگا بیانو پتاوانے بہتر دا بیانونا، کامل دا بیانونا، بما اوحینا الیک، فاغسمانی چ وحی کرلا منگا تا پسواب داغی چ وحی کرلا منگا تا دا قرآن. وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، کنی وی تمخ کے دا دینا دنا خبرنا، مخ کے تا دے واقع پتا نوا، تا دا اللہ وی ما راولے گلا، قرآن میں راولے گا، وحی میں راولے گلا، تا تمہیں پدے بائیں خبردار کری. دیتا وی احسن القصص، یوی قصص یوی قصص. قصص دا قصے جمع دا. قرآن کریم کې چې څومره دي نو دا قصې نه دي، دا قصص دي، بیانونه دي، بیان دی. قصه چې ذکر کیږي نو هغه اول نه شروع شي آخره پورې ذکر شي. قرآن کریم کې چې څومره واقعات ذکر دي نو دا د قصې په طور باندې نه دي، بلکې دا د تذکیر په طور باندې، د قصص په طور باندې دي، د بیان په طور باندې دي. نو دې کې واقع طرف تم اشاری او نور اصل پدے کے بیانی، بیان د توحیدی، بیان د رسالتی، بیان د رد شرکی، بیان د توحیدی، دا آئی تذکرہ کی. نو احسن القصص دے بہترین د بیانون نہ دے، وہ سنگ بہتر دے. وہ پدے کے پدے صورت کے دا ذکر کئی با چې دا الله تقدیر څوک نشي بدلولی. الله چې څومره مقرر کړلی هغه کیږي. یوسف علیہ السلام ته پلار وی داسې مه کوه، لیکن څه چې الله مقرر کړلی هغه وشو. په دې کې خوب د خوبونو تذکره ده. یوسف علیہ السلام خوب لیدل، جیلیانو خوب لیدل، بادشاہ خوب لیدل، دا یې تذکره پکې کوي. په دې کې د قیدونو تذکره ده، مختلف قسم قیدونه دی پکې. چل ول دے د رونو، چل ول دے د خزو، دا غي تذکرہ کوي. دانګه د محبت او د هغه نتیجه، اخلاق د مولا او د غلام. غلام لا څنګه اخلاق پکار دي، مولا لا څنګه اخلاق پکار دي، د دینه معلومی صورت کی معلومیږي. د جیل حال، جیل کې بسنګ ژوند تیرې نو دا غي حال ذکر کړي. بل عصمت د انبیاء پیغمبر ځان څنګه بچ کړل، الله څنګه بچ ساتل. سیاست د بادشاہ په دې کې ذکر کړي. د سفر طریقې په دې کې ذکر کړي. د مجرم د عفو تذکرہ، مجرم معاف کړل. گورا یوسف علیہ السلام خپل رونه معاف کړو، یعقوب علیہ السلام خپل زامن معاف کړو.
د صبر د انبیاء علیهم السلام ګوره څومره صبر یې کړلی ابتلاګانې امتحانونه دي پکې دارنګې جړاګانې پکې دي یوسف علیہ السلام ورونه هغې رالل جړلې نورم لګیا دي جاړي ښځې هم جاړي د عقیدې مسله نفي د تصرف فی العلم نفي د تصرف او نفي د علم غیب خاصه د الله دا بل څوک پې نه پوهېږي عشق مجازي او عشق حقیقي د هغې تذکره وي د انسان د ملک او د شیطان تذکره پکې راځي بل دا چې دا تاریخ دی تاریخی واقعه دا په دې باندې چې خلکو ناتپوس کا او چې دا بنی اسرائیل دا خو د هغه ځای خلکو دا مصر ته څنګه راغلو نو دا شام نه مصر ته د راتلو تذکره چې دی مصر ته په دې طریقې باندې راغلی یوسف علیہ السلام راغی اول او بیا یوسف علیہ السلام چې کله بادشاہت ته ورسید ناغه خپل ورونه مور و پلار هغه راوغوښتل او دلته آباد شو دلته کې مصر کې بنی اسرائیل شروع شو بهترین بیان ذکر دی وی دا ټول علوم پکې دي اذ قال یوسف لابی کله چې یوسف علیہ السلام خپل پلار ته یا ابتی باجان انی رایت احد عشر کوكبا یقین زینم یول استوری والشمس والقمر ورسوم رایتم لی ساجدین انم دیلرا چې ما ته سجده کوي یا ما ته تابعدار دي بعضی وی د یوسف د یعقوب علیہ السلام سلور بیبیانی وی یو لیاوا یو بلحاوا یو راحیل وا یو زلفاوا قال یا بنیا نوی اے بچیا لا تخصص رویاک بیانوا دا خپل خوب دی ان علا اخوتگا پس خپل رونو باندې فیکیدو لکا قیدا کنیاغی بچل ولو کی ستا پارا چل ولکول ان شیطان الانسان عدو مبین یقین شیطان الانسان دا پار دشمن کارا وکذالک یجتبیک ربک دارنگی غورکی اللہ بتا غورکی ورکی با تعالی را رب ستا ویعلمک من تعویل حدیث او خیبتا تعبیر د خوبونو یادا خیبتا تا دلائل د توحید ویتم نعمته و پورا کوي خپل نعمت پتا باندې د نبوت وعلى آل یعقوب پال د یعقوب علیہ السلام کما تم علی ابویک لکه څنګه چې پورا کړو ستا پلار نیکه باندې من قبل دینه مکی ابراهیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام ان ربک علیم حکیم یقین رب د حکمت والا په د حکمت والا ده لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین یقینا شته یوسف علیہ السلام مبارک او دا درونو مبارک نه خد پار د سوال کوونکو د تپوس کوونکو د تحقیق کوونکو چې یوسف علیہ السلام سره څه شوی ورونو سره څه کړیو دانګې مصر نه دا شام نه مصر ته د بنی اسرائیل څنګه راغلیو اذ قالوا لیوسف واخوه احب الی ابینا منا کله چې رونو د یوسف علیہ السلام خامخا یوسف علیہ السلام او دا غرور ابن یامین وی احب الی ابینا زیاد خوخ دی زمنګا پلار ته زمنګنا ونحن عصبه منګو مضبوط جماعت ان ابانا لفی ظلال مبین یقین زمنګا پلار خامخا په سادهګی ښکار کړي ظلال مبین دانه گمراهی کړي گمراهی چې تو وی خبر ورانیږي بیا خلک کافر کیږي پیغمبر ته گمراه وي نا ان ابانا لفی ظلال مبین یقینا زمنګا پلار خامخا په سادهګی ښکار کړي زمنګا ساده د دنیا په مصلحات پر چل ول معنی نه پويږي تفسیری کبیر قرطبی وغیرہ وی عدم مصالحت د دنیا دا پکې دي خلق داسې کوي چې د چانه تم کیږي نو داغي خوشامد کوي نو دا پلار زمنګا ګورا کارونه منګه کو او زمنګا خوشامد نه کوي اقتلوا یوسف قتل کوي یوسف علیہ السلام وترحوه او ترحوه ارض یخل لكم یا اغرزوید لرا بلزمکتا یخل لكم وجه ابیکم دې د پاره چې خالشي تاسو ته مخه پلان خپل وتكونوا من بعد قوم صالحین او شیب تاسو رستو دینا قوم صالحان
قال قائل منهم نوی وینکی د دینا لا تقتلوا یوسف موجن یوسف علیہ السلام لرا والقوا فی غیابت الجب او غرزو دلرا پتیرود کوی کې یلتقطوا بعض السیارات اوچت بگی دلرا بعض قافله والا ان کنتم فاعلین کې تاسو کوون کی مطلب دا قتل کول غټ ګناه ده خدا سیو کې کوی ته وګرځوي او څوک براشي اوچت به کی وی به سي نو د مر نه خو بچي د غټ ګناه نه بس شي او دین رسو توبه وباسي قالو یا بانا مشوره په دغه باندې وشو راغ لپلار تا قالو یا بانا وی از منګ پلار مالک لا تامن علی یوسف سشوی دی تمنګ باندې اعتماد نه کې د خپل د یوسف علی السلام په باره کې و ان له ناصحون یقین منګ خامخایو د خیر خوا منګ د خیر خوای کوونکیو زمنګ روړ دی ارسله معنا غدن ویلېږي موږ سره سبا يرتا او بسريږي ويلعب اولو بيوکی کله چې بهر ته سره لاړ شي نو یو ځکه دا موسمي د پسرلی موسمي خامخا دانی چتا کروړې مروړې یو څه بل څه دا میوه را رسیدلی نو دا به اوسکی دا به اخري او ځان لو بمو بوکی وإنا له لحافظون یقین موږ خامخایو د حفاظت کوونکی قال انی لیحزننی یعقوب علیہ السلام تو یقین غم جن کې مالران تذابو به چې بوزي تاسو دلرا وا خافا یا کلو زیب او یریګم ز په دی باندې چې وبخري چتا دلر یو شرمخ وانتم عنه غافلون تاسو به دنا نه خبره تاسو به دنا نه خبره په غفلت کې به او دی بچته یو شرمخ راشي او به خوري عذاب اندګه زمونږه د لغت کې په صرف نحو کې یا نحو کې ویل کېږي عذاب کې الف لام دي نور کې دا الف لام قصې چې کول کېږي نو الف لام عهدی دي عهد ذهنی دي او خارجي دي او قصې کېږي نو دا الف لام عهد ذهنی دي دا نکیره په دغه کې زګه ایاک له زیبو چې او بخ اخري دلره چته یو شرمه د پاره به یو شرمه جوړ شي او هغه به دی اخري دی بلری کی وانتم عنه غافلون تاسو به دنه به نه خبره قالوا نغوت ویلین اکه زیب کچره خور د شرم غنان اوسبا مګمګیو مضبوط جماعت ان اذا لخاسرون یقین مګیو په دغه کې تاوانیانو نه فلما ذهبوا به نو کله چې بوته د خلکو اغلره یوسف علی السلام می بوتو وقف ده نو دغه ځکه وی سچل به وسره کړي سبه کړي مفسرین وی فعلوا ما فعلوا به ما فعلوا وکړه دا هغه سره هغه چې وکړي وسره نو دمکانې ول ورکړلی رانی ولې ده وهله به ټکولې به کمیسې ته وستلې واجمعوا اي جعلوا في غيابه الجب اور اجم شو دی په دی باندې چې وګرځي دلرا پتیرو د کوی کې واو حینا الیه او وحی وکړه الهام کو پسړه کې واچول ارهاس وته وی الهام وته وی زړه کې اچول القاء فی القلب وته وی لنبویان لتنبئنهم بامرهم هذا چې خامخا خبر ورکې تدیل را د دې کار وهم لا يشونو دی بشور نه لري وجاءوا اباهم عشاء يبكون دا کار نه وکړو نور غني خبره داسي چې اپ دې کې حذف کړي خبره نه کړي ولې هغه قصه خو نه بیان چې هر څه قصه بیان کی وجاءوا اباهم عشاء يبكون دا کار وکړو یوسف علی السلام کوی ته وګرځاو او بیا یا کمیس راول هغه په چردا په وینه کې لطپت کو او راغله په جړا باندې وجاو اباهم شایبکون راغله پلارانو په خپل پلار ته د ماسختن کې ما خامی کې نا وخت ټیم کې یبکون جړلې بعضی لیکلی د جړا لس قسمونه لیکلی څوک د خوشحالۍ نه جاړي څوک د خفګان نه جاړي څوک د دړ نه جاړي سوک د مکر جړاګانی قالو یا بانان وی باجان ان ذهبنا نستبقو یقینا منګه تلیو منګه د یو بل سره سباق کاو مخکیواله یو کاو منډي یو واله وترغنا یوسف عند متاعنا او پرې خو د منګه یوسف علی السلام د خپل سامان سره فاکله زیبون من چرالو نا شرم خړلو وما انت بمؤمن لنا او نه ته ما یقین کوونکې باور کوونکې ولو کنا صادقین اگر چې موږ رښتونی او ته موږ یاسي باور نکې نال دکې کله چې یو سړی دروځنی نو اخلک وي د غلط ګیره باندې خسي وي نو دې ځان باندې یاسي عملي وي
نو دې په خبرو کې هم لګیا دی خبرې کې تاسو هم باندې یقین نه کوم رښتیا وایو تا د چا ویلي خو نه دي چې دروغ وایي وجاءوا على قميصي بدم كذب اور اتل کو په قمیص داغه باندې بدم کذب دا سی وینا چې هغه د دروغ وا زی کذبین وای قال بل سورت لكم انفسكم امرا وی بلکې ډولی کړل تاسو نفسونو سکار فصبر جمیل نسما پارا لایق دے بهتر صبر فامری صبر جمیل بلا شکوا المخلوق مخلوق ته شکایت نکوم بس الله ته جڑا پریاد کوم والله المستعان علی ما تصفون الله امداد کون کې پاسمای تاسو کوم څه جوړوي کم صفاتونه چې تاسو جوړوي پاغه باندې الله امداد کون کې ده وجات سیارتن فارسل واردهم راغلا قافله والا فارسل واردهم نو ویلګه خپل یو مشکی چې هغه مشک خپل ډکې خلقو د اوبو انتظام کوي مخکې ما وې وارد دی یو مائر دی نو وارد د اوبو انتظام کوون کوي او مائر چې هغه د ډوډۍ انتظام کوون کی ته وي فادلا دلوهون وې غرزولا زوړند کړه خپل بوکا نو چې کله راوېستا قال یا بشرا ویا خوشالي دا هاذا غلام دا خو الک دی یا للبشرا یا بشرا لی یا زما لپاره خوشالي دا چې دا ما تعلق میلاو شو واسرو بزا او پټی کا اغلرا مال د تجارت وګڼو وی به سم او خرڅ به کم والله علیم بما يعملون الله په پاسمه داخله کوم عمل کوي وشره بثمن بخس دراهم معدوده او خرڅ کا اغلرا بثمن بخس په پیسو حرام باندې دراهم معدوده چې هغه دراهم سو پشمار باندې س دراهم وکانو فی من الظاهرین ودی پدې کې د بے رغبتو ولګه ارس چکیږي کم چې غلی هغه شی ویسی د 0 روپو شی وي دکاندار بوده کې 50 روپۍ راکې جوړا کني نه ځا هغه یې 50 روپۍ واخله خدا چې زمان اخلاص شي زمان اوزي ز تلال شم بیا چې سکی کیږي نه نو دیم دغه چلو کو وشروه بثمن بخسن خرڅ کو په پیسو حرام وباندې دانه چې کوټه باندې سو خرڅول خو نه کوي هو پیسې حرام وي آزاد سړی چې خرڅه پردیش خرڅه نه حرامي نه دي وکانو فيه من الزاهدين او دي پدې کې بے رغبتنا وقال الذي اشتراه يا سړی چې واغس دلرا من مصر د مصر نه لمراتی خپل خزته وي اکرمی مسواه په عزت سره ساته عزت کوا د سه آسا ينفعنا کې دي چې موږ پیدا راکې او نتخذو ولدا یا ونسو ځان د پاره قائم مقام دې زمونږ زوی بشي نائب بشي ځان له زوی ونسو چا چې اغسته او دا عام طور باندې نوم مفسرین باز ذکر کوي سوګ لیکي قطفیر نومو سوګ لیکي قطیفا نومو خزه بارکی عام مشهور ده زلیخه نومو سوګ وی زلیخه نوم راعیلو اصل نوم راعیلو مشهور په زلیخه دا دوار نمونه ذکر کیږي اکرمی مسو کذالک مکننا لیوسف دارنګ ټکانه ورکړه موږ یوسف علی السلام لپس مګه کې ولون علمه من تعویل حدیث دې د پاره چې نو علمه موږ علم ورکو اغلا د تعبیر د خوبونو یا توحید د بیان مسله د بیان د توحید والله غالب علی امره الله غالب دې په خپل کار باندې ولکن اکثر الناس لا علمون لیکن اکثر د خلکو نه پوهیږي نه ولما بلغ شده نکل چې ورسه د خپل ځواني تا بازی وی اتل سکال تو رسید بازی پکې د دین نصیحت وی درې درش کال تو رسید وی اتینا حکم و علمان ورکمغه غلر حکمت او پوها طاقت د فیصله ولا ورک او بازی وی پیغمبري ولا ورکړه ناغه بیا رستو دا وکذالک نجزی المحسنین دارنګ بدلور کومغه نه کو کار ولرا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه او مراوده وکړه ددنا غختنه وکړه ددنا چل ول سرا غلول وتوي دوک کول وتوي نو مراوده وکړه غختنه وکړه غلول وکړو هغه خزي چې ددو هغه هو في بيتها چې د هغه خزي چې د وداغي پکور کې عن نفسه ددن سو بارکه
وغلقت الابواب بندې کړې دروازې وقالت وی حیت لك اورات للتعالى قال معاذ الله غوي پناه حاصلون په الله سره انه ربي احسن مثواي یقینا الله یا یقینا دا بادشاہ ربی زما آقا دے احسن مسوائی کھولے ٹھکانے را کر مالا انه لا یفلح الظالمون یقینا خبر دا سیدا چې نشي کامیابی دے ظالمان. چل ولی جوړ کو زلیخا دے دن کو کمره دا یا غټ زید هغه کې دن کو او دروازې ټوله پسې بند کړي. دروازه یو سړی چې په یو غټ ځای کې راګیرې چې ناغي غنې دروازې نا ټوله دروازې به بندې نو اله براګیریږي. دا خلک چې کوم خبرې کوي بعضی قصو کې راځي یو دروازه او جوړ پسې بل आवाज ور پسې بل आवाज ور پسې بل आवाज دا غواسي خلک خبره کوي د محبوبي قلابونو نو چې کله یو غټ حال کې یو سړی راګیرې نو کمرې دروازې بټولې بندې نو ټوله دروازې بند کړي نو بیا رستو ورپسې د دینه معلومیږي واستبق الباب یوې دروازې ته ورمخ کې شو نو وته نال دغه مطلب دا چې په یو دروازه باندې سړی وته شي او چې راي ساره نو ټوله دروازې به بندې نو مراوده وکړه. بعضی مفسرین لیکلي دې چې دنه کو نو دته وی ما سن صورت وجهک ساده مخصوم رخصته ده هغه او فر رحیم صورنی ربی زما په د مور پر رحیم کې الله مال جوړ کړل. بیا هغه وته ما سن شارک دا وخت دي سمره خسته دي هغه او هو اول شین یبلا مني فی قبری دا اولنې هغه شی دی چې زمانه په قبر کې جدا کیږي. هغه وته بیا ما سن عینک دا سترګې سمره خسته دي هغه او بهما انظر الی ربی په دې باندې بزخ خپل رب ته ګورم د رب دیدار به کوم. هغه وته وی ارفع بصرک دا خپل نظر دی اوچت کا فنظر فی وجهی زما دې مخ ته وګوره. قال ناغوت وی انی اخاف العمی فی الاخره ز په آخرت کې دړونوال نه یریګم. هغه وته وی ادنو منک وتتبعد مني وی زتا ته نږدې کېږم ته خوا کېږي ته لري کېږي. هغه وی او اريد بذلک القرب من ربی په دې باندې زه خپل رب ته نزدېکت حاصلوم. ناغه ته چې کله دا خبره وکړه هاي تلک راتل تعالی او معاذ الله اونشوا سړی پاسې منډې کړې نو دلته ورپسې وی ولقد همت به وهم بها د خزه په اراده وکړه داغه درانی ولو وهم بها او دهم قصو کو داغه د دفقولو لولا ارى برهان ربه کچری نه ویل د برهان د خپل رب نو مایل شی بوي لیکن برهان د رب ولیدو نو مایل نشو. بازی وی ولقد همت به وهم بها نو دا تقدیم و تاخیر دے پدې کې یو هغه معنی شو ما وکړه همت به خزی اراده وکړه او هم بها هغه یوسف علی السلام د هغه د فکولو اراده وکړه. دوی مدادا چې لولا ارى برهان ربه لميل اليها لهم بها کچره برهان در رب نه ویل دل نو میلان به کړه وې داغي قص به کړه وې لیکن برهان در رب ولیدو نو قصونه کو. نو بازی وی برهان در رب سو برهان در رب مفسرین ذکر کوي برهان در رب علم د شریعتو تفسیر روح المانی ابن جریر وغیرہ اغداوی. باز خلکو نور قصې لیکلي څوک وی په دغه ځای کې یو بت پروتو هغه بت باندې د پرده واچولا ودا څه ودا خو زما رب دې مالت حیا راځي نو دل د دې شنه تعالی حیا درځي نو مال به خپل رب نه حیا نه راځي. دویم چاري کلی وې په دغه ځای کې اداري کلیو لا تقربوا الزنا انه كان فاحشا ناغه چې ویل دو نو د داغه نه جدا شو. چاري کلی چې په دغه ځای کې د یعقوب علی السلام شکل وته راخاره شو ناغه ته برهان وای
دا خلکو ځان سلی کلی خبره دغه دا چې علم د دین او علم د شریعتو دا غي په وجبانه د دغه قصونه بچ شو علم د دین علم د شریعت او د خو پیغمبر نو د پیغمبري په وجبانه الله دې دینه بچ کو کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء الله وی موږ دارنګ د حفاظت کو د لپاره چې واړو د دنا بدی او فحش انه من عبادنا المخلصین یقینا دیو زموږ د بندگانو مخلصینونه خالص کړي شوونه معصومینونه د معصوم بندو پیغمبرانو نو واستبق الباب اور مخ کی شو د دواړه یوې دروازې ته اور مخ کی شو نو کله سړی وزي عام طور باندې منځ دروازې ته وزي کم چې مین گیټي مین دروازې هغه ته وزي نو کله چې دی ور مخ کې شو هغه دروازې ته زی نو وقدت قمیصه نو سری کو هغه خزي د قمیص من دو برین د شانه وال فیا سیدها لدل باب او اومندو د دواړو سردار داغه د دروازې سره د ول قمیصونیو ناغه د ته نه ګوري قمیص سری دی شي کنه نو مخ کې شو دروازه کولاو کړه او چې ویلې دو الته سړیم دروازې ته رسیدل اتفاقیاتی دلته دی دروازې ته ورسید هغه ځین هغه دروازې ته راو رسید هغه څه چللې سب غرب یو جوړ کړلی قالت ما جزاء من اراد باهلک سوءا خزدا چالاک دا عام خزي اغم چالاکی کوي او بیا خدا چالاکی کولا نو وی سبا بدلا د هغه چا چې اراده کوي ستاسو د اهل سره د بدای الا ايسنا مگر دا چې جیل ته دی واچول شي او عذاب نریم یادي ول سخت سزا درناک سزا دی ول ورکړي شي دا یوسف علی السلام سره مینا محبت پیدا شه او وسو سره دا کوي خپل عزت هغه ته خوګ دی پردې عزت هغه په داو باندې لګي قال هي راودتنی یوسف علیہ السلام وی دې مان غختنه کړلا زیغ ولا ما دلته کې راوستلم عن نفسي زما د نفس مبارکی خبر اخلاص شو سړی بهر خبر وکړه بازي خوې چې وړو کې نو وړو کې خود دی ونه الته مفسرین لیکي قصو والے لیکي چې دا خزه چې دا نو د خزه ته سړی نږدې شوی نو ځکه چې سړی هغه نامردو بعضی داسې لیکلی لیکن چې ویل وي وړو کې نوړو کې د کم ځای نه راغی وشهد شاهد من اهلها دې سړی تذکره وکړه الته کې یو سړیو د دې خپلو او هغه فیصله مار سړیو فیصله کوونکی سړیو هغه ته وی دغه څه مسله راغله هغه وی دا آسان خبره ده وشهد شاهد من اهلها نو گواہی وکړه یو گواہی کوونکی بیان کو یو بیان کوونکی د اهل د خزینه ان کانا قمیصو قد من قبول کچریا قمیص سری کړه شوی د مخ کی طرف نه فصدقت نو دا خزب رښتونی او هو من الکاذبین او سړی به د دروژنونه و ان کانا قمیصو قد من دبور او کا قمیص سری کړه شوی د شا طرف د قد من دبور د شا طرف نه سری شوی کذبت نو دا خزب دروژنی او هو من الصادقین او دا سړی به د رښتونونه فلما را قمیصو نو کله چولی د قمیص داغه قد من دوبرین سری شیو د شا طرفنا قالا نو د سړي وته وی انه من کیدی کنا یقینا د استاسو د چل ول نه زنانو ان کید کنا عظیم یقینا چل ول استاسو ډیر لوی دی یوسف عارضان هاذا اے یوسف اعراض کا د خبرینا واستغفر لذنبک خزیت وی او بخنه طلب کو د خپل ګناه انکی کنت من الخاطئین یقینا ته د خطا کارونه مفسرین لیکلی طائفه من المفسرین چې دا د سړی د دغه سړی د خزې د تر زویو او خيار سړیو په سرمارو تفسیر مدارک لیکي مجاهد لیکي چې لم یکن صبیا وړکه نو تفسیر قرطبی وایي کان رجلا صالحیه دا یو سړیو ګری والا سړیو وکانه من خاصه الملک او دا د بادشاہ د خاص خلکو نو لیس بصغیر وړکه نو نو بعضی د وړو خبره کوي او بعضی د مفسرین د غټو خبره کوي چې دا غټ د فیصله کوونکی سړیو نو خبره پکې داسې نشته چې سړی پکې یو اومني یا بل اومني د ایمان او د کفر مسله نه ده، تحقیق مسله ده.
یوسف عارضا هذا نو یوسف علیہ السلام ته وی دا خبره پرې چې ته بهارونه کې بدنامي جوړیږي وزیر دی او عزیز مصر دی داغه نم وس بدنامي به جوړ شي لیکن بدنامي چې جوړیږي ناغا سي جوړیږي وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا خزي دا خبرې کله کوي نو دا خزونه دا خزي چې خبره واوري یو خبره واوري شل پسې نور میلاو کی نو دې خزي به دا تذکره به کړي چې زما خاون یو غلام راوسته دی خودی سي دی کنه چې سم د چاله د خارو دی او دا د زر کې دی او دا پلان کې دی وډینګې دی دا یو خبره چوکي سترګې داسې دي نو بس یو ټکی وکړو هلته خزو ته نور اخواته خبرې وستلی ځان لا نو قال نسوة فی المدینه په خار کې خبره خوره شو په خزو کې وقال نسوة نو خزو په خار کې امرات العزیز چې خزو د عزیز تراود فتح مراوده کړه د خپل خاون د خپل غلام نه عن نفسي داغه د نفس مبارکه قد شغفا حبا یقینا ورنوتل مینا محبت داغه پزړه کې زړه ویخت ورنوتل مینا محبت داسې پزړه کې مینه محبت زینی ولله ان لنراها فی ظلال مبین یقین من خامخا ان راغل را په خطا کار کی فلما سمعت بمکرهن نو کله چې واوري دا د خزه د دې ته پته ولګی دا چې بهر خو ډنډوره شروع ده بمکرهن داغه په مکرونو باندې په تانونو باندې چې خلک لګیا دي تانونه لګی ارسلت الیهن نو سوال جواب ولګل اغي تا واتت لهن متکا جوړ کو داغي لرا زید تکیا زید داسې مجلس چې پای کې میوه برازي او هغه کټ کولې کی او هغه خړې کی واتت کل واحده منهن سکینا او ورکو هر یوه ته داغینا یو چوڑا کوي وقالت خرج علیهن او هغه ته وې دا قالت خرج علیهن आवाज وکړو یوسف علی السلام ته چې راوزا پدی باندې دی تر بهر تر راوزا فلما رأینه نو کله چولیدو د خزوا غیلر اغلرا اکبر نه لو یو غنو وقت انا ایدیهن او زخمی کې خپل لاسونه وقلنا حاش لله وی سبحان الله کلمه تعجب سبحان الله وی حاشا لله وی ما هاذا بشرا ند دا بشر ان هاذا الا ملک کریم نه دا مگر ملک دی عزت من دا خو سم د ملائکو د جنس نه ده یا سم خسته ده خزوی هغه میوه کټ کولې نو داغه یو طرف ته یوسف علی السلام راووته نو دی چې وته وکتل نال د کې لګیا دي چړې چلای چا خپل کم چې میوه ول ورکړې شي دی هغه کټ کړي او بل طرف ته نظر په یوسف علی السلام باندې پرې وته نو د میوه نه چوړکې لاړه نو په ګوتې ولګیدا نو ګوتې زخمیان شوې دا څنګه چې ګوتې ولګې کته پزمکه ورځې دي ګوته به کډېره 13 چوړکې شي لیکن دا ګوتې دغه په کته نشي ورځولې مفسرین لیکي قطعنا ایدیهن جرحهن خپل لاسونه زخمیان کړه او عائشہ رضی الله تعالی عنها ته یو شعر منسوب ده لواهی زلیخا لو رأین جبینه د زلیخی هغه ملګرو مرګچو کاغي زلیخی رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ مبارک لیدلې وې لا اثرنا بالقتل قلوب علی الیمین نو خامخا اثر به کړو په خپل زړه به کټ کړیو زړونو ته به داغي هغه خبره رسیدل وا نو قلنا حاشا لله نو وی حاشا لله ما هذا بشر دا خو انسان نه دی بشر نه دی دا خو ملک دی عزتمن په ملائکو کې ملائک هغه په خایسوالی کې مشهور دي او شیطان چې دی ناغه په بد شکلی کې مشهور دی قباحت کې مشهور دی یو ملیسی دا بغادا مخی واقعا شاته شو مخی دا شپا دیگی سو دارائی کمی کې لکه دیل تا دی مخی لاکا نا مخی آیاتون دی او دلتا کی دا خبره مخی نی خبره مخی شو مخی نی خبره رستو شو
نه خبره مخکې شوه په ترتیب سره روانې خبره هلته کې دا د هغې نه رستو شوي ده دا وشهده شاهد من اهلها دغه کوم چې هغې ورته مطالبه کړله او مطالبه مخکې شي ده د هغې نه رستو ډنډوره خوره شي ده نو رستو دغه ښځې هغې راټولې کړلي نو هغې چې کوم لاسونه زخمیان کړلي نو دا د هغې واقعې نه رستو شي دي د دې نه رستو بیا مطالبه کوي هغه مطالبه بیا رستو ده هغه دویمه مطالبه ده اوله مطالبه دغه د یوازې پټ په پټه باندې شي ده بیا ورته دا ټولې وایي چې ته د دې زلیخې خبره ومانه هغه رستو راځي رستو آیتونه 2-3 آیتونه رستو راځي نو ملائک چې دین هغه په دغه کې مشهور دي په خایس کې مشهور دي زموږ خلک وایي دا پلان کې سره سم د چین خاپیری دی نو دا اسې مشهور شي په خایس کې مشهور شي او ملائک خودي مشهور یوسف علیه السلام خایس په لحاظ سره ډېر اعلی درجې باندې قالت فذلکن الذی لمتننی فیه نو زلیخې ورته وې دا هغه دي چې تاسو زه ملامته کولم په دې باندې ولقد راودته عن نفسه ما د دنه غوښتنه کړوه د نفس په باره کې مخکې فاستعصم نو د ځان بالکل بچ ساتل هو وسوته زه دا ویم ولئن لم یفعل ما امره کچرې ونه کړي دی هغه چې زه ورته کوم حکم کوم لیسجنن نو خامخا جیل ته به واچولی شي ولیکون من الصاغرین خامخا شي به د ذلیلونه قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیه نو یوسف علیہ السلام یا الله جیل میں زیاد خوخ دے جیل ما ته زیاد محبوب دے مما یدوننی الیه دا غسنا چې داخله کوته ما دا خزی وته ما رب بلی و الا تصرفانی کیدهن یا الله ک توانړې معنا چل ول ددی ددی دا کیدونه مکرونه زمان وانړې اسبو الیهن نزب ورکوک شم دیتا واکم من الجاهلین او شم بزد جاهلانو نو چې کله دا واقع شو نو خزو وتوی وی یوسف علیہ السلام ته وی نو تو غلامي تو خبر امانه چې هغه تسوي نو کوه کنه نا یو وته وی خبره ومنه بل وته وی خبره ومنه بل وته وی خبره ومنه دا خود سو دې ته د دې پکور کې که زمنګ سره وې موږ به خبره کړوا قال رب السجن احب الی یوسف علیہ السلام وی یا الله جیل می زیات خوخ دے دا هغه سنا چې داخله کو تمہارا بلی و الا تصرفانی کیدهن کتم ما نوانړې د دې چل ول نزبورت ورکو شم واکم من الجاهلین او شم د جاهلانو نه فاستجاب له ربه نو قبول تی اوکړه داغه د پارا رب داغه فصرفان هو کیدهن نو وایړول داغینه چل ول داغي د یوسف علی السلام نه واړو چل ول دا خزو انه هو السمیع العلیم یقین الله دې اوریدونکو پوها ثم بدالهم من بعد ما راوا الآیات بیا ښکار شو د خلکو ته رستو د اغنا چې ویلې دي مختلفې نخې ولې دي دلایل ولې ده لیکن وس بدنامی راضی یا راضی سړیلا وعزیز مصر لا زلیخیلا او یا بدنامی راضی یوسف علیہ السلام لا نو یوسف علیہ السلام له بدنامی راضی نو د دې د خیال شل پیری دی راشي هغه دی بدنام شي خو چې منګه بچ شو نو خبره داسې وکړه رما راول آیات کله چې ولې دي نخې د یوسف علیہ السلام د بری کېدو داغه د عفت د عصمت لا یسجنونه چې خامخا د دې جیل تواچول شي د دې جیل تواچو حتی حین د یو وخت پورې چې د دې جیل تواچي تر یو وخت پورې نو هم دا فیصله وکړه نو جیل ته واچو په دغه وخت کې ودخل معه السجن فتاج دا خبره سړی شي بیا به راو باسو ودخل معه السجن فتيان او داخل شو په دغه زمانہ کې په دغه وخت کې جیل تم یو دوه نوکران قال احدهما نوی دوالو کې یو تن انی ارانی آسر خمرا یقینا ز انما خپل ځان لرا چې نه چوړو ما شراب وقال اخر بلوی انی ارانی احمل فوق راسی خبزا یقینا انم ځان لرا چې وچتو ما د خپل سر لپاسه ډوړی تاکل الطير منه چې خوري مرغان دا غینا نبینا بتاویله چې خبر را کمالا منګلا بتاویلی په تعبیر د دی باندې ان نراکا من المحسنین یقینا منګه تعالی د نیکو کارونه وې داخل شو دونه نوکرانو بادشاہ له زهر ورکړې شو او دا دونه نوکرانو یو طباخو یو ساقیو یو
د اوبو تنظیم کوونکې او یو د ډوډۍ د پخلی تنظیم کوون منبر باندې بیانې د ډینګې شه لګیا دي وچ پوچ پزول لګیا دي هغه خوبونه ټول داسې شي چې هغه کار اونشي هغه خوبونه ټول فزول لاړ شي ورستو خلکو ته دا پروپاګاندا او شی جوړ شي په منبر باندې سره ولاړ دی بیان کوي نو پکار دی چې قرآن او سنت بیان کی د الله د دین خبرو کی مسائل بیان کی ناغلی یا دی خوبونه بیانې بدنامی جوړ کی قال لا یاتیکم طعام وی وتا یوسف علیہ السلام نبرازی تاسو له خوراک ترزقانی درکول کی تاسو لا الا نباتکما بتاویله مغزب خبر درکم تاسو دواړه داغه د اقسام یا بتاویله په تعبیر د خوب تا اسی هم ناسیو ټیم لاشته خبرې کو نزدا تعبیر به موشي پکې خپل خبرې به موشي قبل یاتیکما ایاتیکما مخکې دراتلو تاسو دا خوراک یاد ده چې دغه خوراک چې تاسو له کم درکول کیږي داغه اقسام بزتا تاسو ته ویم نن به تاسو له غرمه کې دا درکول کیږي ما خام به دا درکول کیږي ذالکم مما علمنی ربی دا اسدی چې مال علم راکړل زما رب انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالله وهم بالآخرة هم کافرون یقینا ما پر خو دې ملت د قوم هغه چې ایمان نه راوړي په الله باندې وهم بالآخرة هم کافرون او دې په آخرت باندې انکار کوونکي دي وتبعتم ملت آباء ما تابعداري کړل د دین د خپل پلارانو د ابراهیم علیه السلام د اسحاق علیه السلام د یعقوب علیه السلام ما کان لنا ان نشرک بالله ندی پکار زموږ د پاره چې موږ د شرک ګودا الله سره شي دا الله سره څوک شریک کو ذالک من فضل الله علینا دا د فضل د الله ندی په موږ باندې وعلى الناس په خلق باندې ولکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر د خلقو نه شکر نه وباسي یا صاحب السجن اے زما د جلد و ملګرو ارباب متفرقون خیر آیا الها چنګ ونګ الها متفرق جدا جدا هغه وردی ام الله الواحد القهار یا الله یک یو زور ور ما تعبدون من دون الا اسماء سميتم وانتم اباؤكم تاسو بندگی نه کوي د الله نه سوا مگر د نمونو چې تاسو له دغه نمونه خو دي سميتم تاسو خو دي او تاسو پلانانو ما انزل الله بها من سلطان نه نازل کړي الله پاغي باندې دلیل ان الحكم الا لله نه فیصله مگر د الله په اختیار کې دا الام امر الله تعبد الا اياه الله حکم کړی د دې چې بندگی دین مکوي ما سوا د الله نه ذالک الدين القيم دا دین مضبوط ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر د خلکو نه پوهیږي نه یا صاحب السجن اما احدكما فيسقي ربه خمرا نو ای زما د جلد و ملګرو هر شي یو د تاسو کې دی نو هغه بس کوي په خپل رب په خپل آقا باندې شراب بادشاہ باندې شراب بس کوي وعمل آخر هر چې بل دی فیسلبو ناغبا په سلی کولی کی فتاکل الطیر من راسی نخریبا مارغان دا هغه د سرنا قضی الامر الذی فی تستفتیان فیصله کړی شوی دا د هغه خبرې چې تاسو به تپوس کاو وقال للذي ظن انه ناج منهما نو وی هغه سړی ته چې د خیال داو چې د نجات مندون کې د دوالو نه اذکرنی عند ربک چې تذکرہ کا د خپل سید آقا حاکم په وخت مخ کې بادشاہ په مخ کې زما تذکرہ کا فانساو شیطانو ذکر ربه نو هیر کو داغنا شیطان یادول د آقا په مخ کې فلبسا فی السجن بضع سنین نو پاتې شو د پکا په جیل کې 100 کاله پاتې شو بعضی وی وکاله پاتې شو بعضی وی 12 کاله پاتې شو وقال الملک بادشاہ په دغه وخت کې هیکسوس نومې ده یا ریان نومې ده هغه وی انی ارا سبا بقرات هغه خوب لیدو و ما خوب لیدل سبا بقرات و غواغانی سیمان سربه یا کلهن چې خوري هغه لرا سبن حجابن و کمزوره و سبا سنبلات او وګيري شنا و اخرى یابسات او نور دی وچ یا ایها الملو ای زما غټانو پارلیمنت والو وزیرانو افتونی فی رؤیا خبر راکې مالا زما په خوب مبارکین کنتم للرؤیا تعبرون کیا ایتاسو د خوب تعبیر وستون کی قالوا اصغاث احلام او توی دا خو ګډوډ خوبونه دي و ما نحنو بتاویل احلام بعالمین او موږ نه یو د خوب تعبیر باندې پوا
وقال الذين جاء منهما نو بیا غسړي چې نجات مندل او دا غدو کسانو نا وذکر بعد امتين او یاد شو وتا زمانه رستوان انا انبئکم چې زه خبر در کوم تاسو لا به تعویل په تعبیر د خوب باندې فارسلون ماولې گئی مال چټي راکې یوسف ایها الصدیق هغه ته زلاړ شه لاړو یوسف علی السلام ته ورسید نو اے یوسفا اے رشتونیا اے ملګریا افتنا فی سبع بقرات فیصله راکا خبر راکا مالا په وو واغانو مبارکی سیمان چاغه سروی یا کلهن سبن عجافن چې خوري اغه لرا وو کمزوري وسبع سنبلات خضر او وو وګی دي شنا و اخرى یابسات او نور دی وجه لالی ارجو ال الناس شاید چې زه واپس شم خلق وتا لعلهم یعلمون د پادی چې داخله پوشي قال تزرعون سبع سنین دابا وی وتا یوسف علیہ السلام وی تاسو کروند وکوي وکاله د خپل عادت مطابق فما حسدتم فزروا فی سنبله نو کم چې تاسو کټ کوي لو کوي نو پرېږدئ په خپل وګو کې الا قليلا مما تاكلون مگر لګ دا غنا چې تاسو خورئ ثم یاتی من بعد ذلك سبع شداد بیا برازي رسل دینا و کلونا سخ د قحط کلونه برازي یا کلنا ما قدمتم لهن چې خوريبا ما هغه چې تاسو مخ کې ځان خودي دي ځان د پاره پدې کې الا قليلا مما توسنون مگر لګ داغنا چې تاسو تخم کوي ثم یاتی من بعد ذلك عام بیا برازي رسو دینا کلونه د فراخي د پراوانی یو غاس الناس چې باران نکیږي با پای کې په خلکو باندې وفي یاسرون او پدې کې بدی نه چوړول کوي بیا به میوه نه چوړي یوسف علیہ السلام وتا خبره مو خدا او طریقې وته مو خدا تاسو به وکاله د خپل عادت مطابق ذمہداری کوي نو چې کم کټ شي ناغه ځان لکې دی او کې دی نو په فیسم بوله په خپلو د دې په وګو کې دی د پاره دغه پوخانه دورو په هغه دور کې د سٹاک طریقه کار دغه وس په دې دور کې خو خلکو د سٹاک د پاره زینو جوړ کړلی خمبې جوړې کړلې پای کې دوايان دي یو سری بل سری اپ کې کیدي او شینا بیا برقرار پاتی دلته بعضی سيزونه هغه پریجونو کې خلک کیدي وخت اړای نو هغه وخت کې طریقې کار دغه نو پدې کې یو خبره دا معلومیږي بعضی علما ذکر کوي سړی چې په خپل جامه کې ناغه خخ کاری دغه وږي په خپل جامه کې نو دی خخ کاری دا او دی وخت اړای او کله چې د خپل جامې نه سړی وزي ناغه بیا بد کاری زنانه دي نو د زنانو د پاره خپل جامه ده د سړو د پاره خپل جامه ده د هر یو پیشې خپل جامه ده د مولا خپل جامه ده د ډاکټر خپل جامه ده هغه چې په خپل کې نو پاتې کیږي چې ډاکټر نه ته زمیدار جوړ کې ډاکټر له زمیداری ورکی او زمیدار بوزي ډاکټرۍ په ځای باندې کینې نو سبا کیږي هر سبا وران شي دارنګي سړی ته بادشاہ ته خبره ورسېدا وقال الملك بادشاہ وی ایتونی به راولی مال تاغا فلما جاءه الرسول کله چراغ یا تا استاد قال ارجع وی واپس لاړ الى ربک خپل قاتل خپل بادشاہ ته حاکم ته فسالون تپوسیو کا ما بال النسوه التي قطعن ايديهن سشو سحال دا خزو چې زخمیان کړي وي خپل زخمیان کړي خپل لاسونه ان ربي بكيدهن عليم یقینا رب زما په چلول دا غیبان خپوا دی یوسف علیہ السلام ته وی بادشاہ طرفنا حکم شه دروزا او زه نوزم زما مسله هغه مخ کې نډرا کی مسله به ختم کی نو ال بزوزم چې مسله ختم شوی نه سبب را بزیال دی هغه زینو بیا کولان کړه ما بیا راوستل ما چې ته مجرمه د جیل نه څنګه راوتلې تا باندې کیس ته دلته په پاکستان کې هم دا قصې کیږي مجرم به هغه راواخلی دا غزنه براولي د بادشاہي په تخ باندې د وزارت په تخ باندې وکې نه د وزارت په کرسي باندې وکې نه بیا کله چې د وزارت ختمیدون کې شي یا د چل جوړ کې لری کوي نو بیا تا باندې کیسونه دي د چې تلاشي دا غزنه گرفتار کې بیا جیل ته ولېږي قال ما خطبكن
بادشاہ ته چې دا خبره پته ولګېده چې اوس دا خبره حل کول غواړي دا اګري نه ګري دا دغسې جیل کې پراته یې څوک یې تپوس نه کوي دا دلته کې یوازې نه ده هغه یوازې نه وه دلته کې پاکستان کې هم ده په نورو ملکونو کې هم ده د تر دې چې سعودي کې بعضې خلک خبرې کوي چې د جیل نه راوتلي هغوی داسې خلک پکې دي چې هغو ته دا پته هم نشته چې بادشاهت د چا دی هغه ننوتلي د شاه فیصل یا د خالد په دور کې نو د خالد دور تیر شوی دی ورپسې د فهد دور تیر شوی دی ورپسې نور تیر شوي دي د هغو ته دا سره اړو پته نشته د شاه فیصل په دور کې غریب جیل کې پراته دي هغه تر اوسه هغه ته دا پته نشته شاه فیصل مړلی او بیا ورپسې خالد هم مړلی ورپسې فهد هم مړلی ورپسې بل هم مړلی هېڅ دا پته ورته نشتي اګري نګري دا قال ما خطبکنا بادشاہ ته پته ولګېده اوس دا خبره حل کول غواړي د ده د حل کول غواړي نور به پراته خیر د خپل کار به کوي وي هغه باندې څه زور دی قال ما خطبکنا نو ښځو ته یې وې ستاسو څه حال و اذ راوتنا کله چې تاسو غوښتنه کړې د یوسف علیه السلام نه د هغه د نسب باره کې قلنا حاش لله نه ووې سبحان الله ما علمنا علیه من سوء موږ نه یو پوه شي په هغه باندې د هېڅ قسم بدۍ نه قالت امرات العزیز نو وی خزی د عزیز الانا حساس الحق وس پډاګه شو خبره انا راوته ما مراوده کړوا ما غوښتنه کړوا داغه نه داغه د نسب بارکه و انه لمن الصادقین یقینا هغه خامخا د رښتونونه زمانہ ډیره تیر شیدا وی وس خبر اخلاص شوزا خبره می وکړه ذالک لیعلم دا دې د پاره می دا خبره وکړه زلیخه وی لم انی لما خنه لیعلم چې پته ولګي هغه ته یا پته ولګي زما خاوند ته انی لما خنو بالغیب دی لپاره چې یقینا ما خیانت نه دی کړی د هغه په وخت د نشوالي د هغه کې وان الله لا یهدي کید الخائنین یقینا الله نه کامیابی چل ول د خیانتګرو وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء عذاب برات نکوم د خپل ځان یقینا نفس دې خامخا حکم کوونکې د بدی الا ما رحم ربي مگر دا چې حکم رحم کی پاغه باندې رب زما ان ربي غفور رحیم یقینا رب زما دې بخون کې مهربان بادشاہ نور په شوق کې شو او نور طلب دا غزيات شو چې د خو خامخا مال راولي وقال ملکون بادشاہ وی ایتونی به رای ولی مالا استخلص لنفسی ز اغا ځان لپاره خالص سیکرټری جوړو ما پرسنل سیکرټری جوړو ما خالص زما د پاره وی فلما کلمه نو کله چراغه نو خبر وکړه دا غسرا قال وی انک اليوم لدینا مکین امین یقینا ته نن روزه زمون سره لوی مرتبه والا تبا وس زمونږ یو عہده بقبله نو قال جعلنی علی خزائن الارض هغه ز ټیک دا خدا سیوکا چې مال وزارت راکې نو هغه شی راکې چې زه به پوهېږم نو سده اجعلنی علی خزائن الارض وی جوړ کما وزیر خزانه انی حفیظ علیم یقینا زم حفاظت کوونکې پوها زه په دې باندې حفاظت کوونکې په دې چل باندې پوهېږم کله چې یو سړی یو ځای ته لاړ شي نو په کار اغلدای چې خپل تعارف وکړي زه د دې قبیلې سړی ما داسې نه چې هغه یو څه کارونه په هغه باندې بل شی کېښودی شي وکذالک مکننا لیوسف دارنګې ټکانه ورکړه موږ یوسف علیه السلام نه په ځمکه کې یتبوأ منها حیث یشاء نو دی ورکوزیږي کم ځای چې دی غواړي نصیبو برحمتنا من نشاء رسو موږ خپل رحمت الله د چا من نشاء چاله چې موږ غواړو ولا نصیب اجر المحسنین نه ځای کوم اجر د محسنانو ولا اجر الاخرة خیر او خامخا اجر د آخرت اړیر غوړه دی دا کسان لپاره چې ایمان اوري وکانو یتقون تقوا اختیاري وجاء اخوه یوسف خبره وشوه هغه کلونه تیر شو وکاله په دې کې دا نور تیر شو نو قات شروع شو خلق د مختلفو اطرافو ناراضي او د دې ځنا غلوړي نو وجاء اخوه یوسف راغلو رونا د یوسف علیه السلام فدخلوا علیهم داخل شو په هغه باندې فعرفهم نو دو پیجندل وهم له منکرون او هغه و د دل ناشنا غنون کی ولې هغه ته دا څه پته وا چې دا هغه ځنه به راغلی دلته وزارت ته رسیدلې ولما جهزهم بجهازهم نو کله چې تیار کړه هغه لا سامان د سفر داغي قالاتونی بیاخل لكم نو سب ناس به یو بل سره خبرې به کړي تاسو څوک د کم جن راغلی څنګه نه دا ټول تاسو هغه دا موږ رونه یو زمونږ یو ورور بلم کول کې پاتې دي او یو ورور زمونږ ورکشه دی
قال اتونی بیاخل لکم ویخا نراولی ما تا خپل رور من ابیکم چې تاسو د پلار نه دی میرنه رور دی الا ترونا انیو فی الکیل آیا تاسو نه ګورئ یقینا زه پوره کوم ناپ راشن لرا وزن ناپ خکوما وانا خیر المنذرین او زم بهترین د ملمستیا کوونکو نه فإن لم تاتونی به کتاسو را نوستا غل رماتا فلا کیل لکم نبی واستاو د پار راشن نه عندي زما سره ولا تقربون ما ته بیان نزدیکیږم نه دلته باندې راځي قالوا ناغي وي سنراود عنه اباه خامخا واړو ومن اغلره د خپل پلار نه سنراود مراوده ده په دوکه باندې چل ول بکو سو واړو بینو هغه موږ سره کله را پریدي خو سي چل بکو وإنا لفاعلون یقینم غدا سيو کون کی مخکې هم چل کړل وسم کو باری یا وي وي وقال لفتيان جعلوا بذاتهم نو وی خپل نوکرانو ته اجالو بذاتهم چې کې دی د دې د لاس د موټي مال د دې هغه پنګا د دې هغه پیسې فیر حالهم د دې په کې جاوو کې د دې په سامان کې لعلهم يعرفونها د پاره چې دی واپس شي او پیجنې اغه لرا اذن قلبو الالم کله چې واپس شي خپل اهل ته لعلهم يرجعون د پاره چې دی واپس بیا راشي فلما رجعوا الى ابيهم کله چې دی لاړل واپس خپل پلار ته قالوا ندیویا بانا زمنګ پلارا ان منع من الکیل من کړه شو زمنګ راشن فارسل معنا اخانا نبیا ک منګ راشن لګي نبیا به زمنګ سره لګي زمنګ رور نو فارسل معنا اخانا نو لګا زمنګ سره زمنګ رور نقتل موږ به راشن راوړو وینا له لحافظنا موږ به د حفاظت کوونکی قال هل امنکم علیه الا کما امنتکم علی اخیه من قبل نه آیا اعتمادکم ز پتا سبانه د په بار کې لگا مگر پشان د هغه چې ما اعتبار کړو پتا سبانه اعتماد می کړو پتا سبانه علی اخی د ضرور په بار کې من قبل دینه مخ کې والله خیر الحافظ الله دې بهترین د حفاظت کوونکو نا او هو ارحم الراحمین الله دې زیات رحم کوونکو دې رحم کوونکو نا ولما فتحوا متاعهم کله چې دی کولا او خپل سامان وجدوا بذاتهم ردت الیهم نوې مند خپل سامان خپل پیسې ردت الیهم چې واپس شي وې دیتا قالوا یا بانا ما نبغي هذه نو دی وې اے باجان ما نبغي هذه دا خو جایز نه دي زموږ د پاره دا مناسب نه دي زموږ د پاره پردي پیسې راغلي نو دا پیسې به موږ ویسو واپس وکو یو دا قالوا یا بانا ندیوی اے زمانگا پلارا ما نبغی حاضی منگا نور سغوارو بذاتنا ردت الینا زمانگا آغا دا موٹی مال زمانگا پیسے منگتا واپس کرے شوی دی ونمیرو اہلنا منگ بلار شو نو غلب راوڑو خپل اہل لرا ونحفظو اخانا او حفاظ بکو دا خپل رونو ونزدادو کیل بائی راو زیاد براوڑو یو بار دا اخو ذالک کیلو یسیر دا راشن چی دے نو دا ارزان دے قال لن ارسله وی وتا یعقوب علیہ السلام چری نشم لګل د تاسو سره حتا توتونی موثقا من الله تر دې پوری چراوړی تاسو ماته مضبوط لوز په الله باندې لتاتننی به چې خامخا راولې به تاسو دلاره ماته الا ایحات بكم مگر دا چې راګیر کړی شي تاسو ټول فلما ته کله چرای وړ هغه ته موثقهم مضبوط لوز په الله باندې قال الله علی ما نقول وکیل وی الله په اسماء چې موږ وایو کارساز دے وقال یا بنیا یعقوب علیہ السلام راضی شو دی سرا ابن امین و سلام ملګری کو روانه ولې تلل قال یا بنیا وی بچو لا تدخلوا من باب واحد مداخلهږي د یوې دروازې نه ودخلوا من ابواب متفرقه او داخلهږي د مختلفو دروازو نه وما اغني عنكم من الله من شيء او زه نشم لری کوله فائدہ نشم در کوله تاسو نه مصیبت نشم لری کوله د الله طرفنا چې مقرری من شین څه شي ان الحكم الا لله فیصله مگر د الله په اختیار کې داله توکل تو په الله باندې ما توکل کړل وعليه فليتوکل المؤمنون په کار په الله باندې توکل دي کوي متوکلین دلته کې وای د یوې دروازې نه مداخلهږي په دې کې نورې مسلې هم کې دي شي دا خو زمونږ په دې دور کې دا مسلې راغلي دشمن راغې حمله وکړه ناڅاپه څه دماکه وشو سو ټول بلاړ شي نو تاسو داخله کې په دروازه مختلفه باندې لاړ شي یو خبره دا بکیم کې دی شي لیکن دام زیاته نږدې دیته دا مفسرین دیته اشاره کوي
چې یو دروازه باندې مزي زګه چې نظر بشي او دې ځکه بعضي مفسرین سواقیم نقل کړلی چې یو سړیو یو د یو قوم هغه په لار کې ناسو څوک چې براتلو اوخه به سره وا ناغه به نظر کړه او هغه به کې ناستا مړه کېده به هغه به خلکو پرې خو دا او خلک به دې مسافر به تتلو او اوخه به پاتې شو دی به حلال کړه او دې ته پاتې شو دی به خوړه په دغه باندې داغي هغه طریقه روانه و نو پدې کې یو صحابي مراغه نو صحابي چې راته چاوته ویلګه اوخه دې ډېر خولي خيسته اوخه د په تر مې مزه الدغه کسان ناس یو نظر به کی هغه نه ذکر راوتلم په سنت طریقې راوتلم ما تاسو نشي ویلې کله چې ویراغه دې سړی چې ولید ناغه وی دسه دا خو دسه دلکه شو تر مور هاذي نعام وی دا خو د نعامه په شانتی دا شو تر مور په شانتی او خراغلا کیناستا صحابی ته راکوس شو وته وی الګه چا دا کینولی پای سوی هغه من کینول شي لا هغه س کلمات وې حبس حابس و شهاب قابس سبازي الفاظ مفسرین ذکر کړلی ناغه وې او خاور رواستي هغه په هغه له را پرې خو دي د هغه سړی سترګې اوته په اوخه باندې ولګې دي او اوخه پاسه دا صحابي په سور شو روان شو لاړ او ویزا خلق مې د نور خلق مې د دمکړو نو دا د سترګو خبره دغه سي راضي نو حدیث کې هم راضي العين حق سترګې نظر چې ده نظر حق ده نظر لګي وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد مداخلېږي دیوی دروازې نه ودخلوا من باب متفرقه د مختلفو دروازو نه داخلېږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله یو سره نظر شوه دین داغه لپاره علاج هم خودل هغه دی او د سکی خپل خپې او زنګونان دی وینځي او هغه وبده په دې سړي باندې واچي نو د دې سړي نه باغ نظر ختم شي ان الحكم الا لله نه فیصله مگر د الله په اختیار کې د پاغه باندې ما توکل کړل زه به توکل کوم نو خلق لم پکاري پاغه باندې توکل کوي ولما دخلوا من حيث امرهم کله چې داخل شو دا خلق په هغه طریقې باندې چې حکم کړو دي ته پلار داغي ما کان یغنی عنهم عن من الله من شيء نو هغه چې لری کړه وې د دینه د الله د طرف نه چې سم مقرری هغه داغه نه سشیت لری کول نه شو الا حاجتن فی نفس یعقوب قضاها مگر دا ارمانو د یعقوب علی السلام پزله کې چې هغه ښکارا کو وانه لذو علم لما علمناه یقینا د عالم با عمل او دا علم ورکړه موږ هغه لره لیکن اکثر د خلقونه پویږي نه ولما دخلوا علی یوسف و الیه کله چې داخل شو دا رونا یوسف علی السلام باندې آوا الیه نو زه ورکو یوسف علی السلام خپل رور لا قال وی انی انا اخوک وی قنستارورم فلا تبتئس بما كانوا يعملون نو تم غم جن کېګه پاسمای داخل کم سکی دې ته ضرورت نشته چې حال دغه خلک کېنول او دا یو لستنو نو دی پکې جدا جدا کېناستو نو دو کېناستو دی پکې جدا پاتې شي आवाज نو دی یوسف علی السلام ته ته ما سره کېنا زستا رور ز شمزا او بعض خلک په ګلانور سوې په جړا شو پکې نو دې خبرو ته پکې ضرورت نه خبره دا سیوا چې آوا الیه چې کله دی راغلو نو یالګه تاسو خپل رو راوس کنا او راوسې دغه دی یالګه ته د خوراش ځان دفتر تراشه تاسو خبر کوم نال دغه بوته ځان سره خبره وسره وکړي خپل ځان تعارف وسره کو چې ستارور ما فلما جهازهم بجهازهم خبر ادم شی وي چې زتا پاتې کوما فلما جهازهم بجهازهم کلا چې تیار کړی د پاره سامان د سفر داغي جالو سقایت فی رحل اخیه نو کې خودو لوخه د وبوس کو داغي په ضرور په سامان کې ضرور په کیجاو کې قال ثم اذن مؤذن بیا اعلان کو اعلان کوونکی ایته العیر ای قافله والو انکم لسارقون یقینا تاسو خامخغلی یا بعضی وی انکم لسارقون آیا تاسو غلا تاسو کړلا قالوا ناغیوه واقبلوا رامخ کی شو علم پاغیبانه ما ذات تفقین تاسو ورکوي یا شیشه طلب کوي قالوا نفقدوا سوال ملک و موږ نو ورک شوه ده یا موږ طلب کو هغه وګه د بادشاہ ولمن جا به چا چې راول اغه لرا حملو بایرن داغه د پاره
یو بار د اوخ بی وانا بی زعیم او سیسی موارم قالو تالله نو هغه ته وی په الله قسم لقد علمتم تاسو پته ده ما جینا لنفسد فی الارض مګ نه راغلی د لپاره چې فساد دیو کې غلاګانی یو په دې مګ کې او ما كنا سارقین نو یو منګلاګر قالو فما جزاؤه نو ته وی سبد لبی ان کنتم صادقین کاذبین ک تاسو دروغجن شوي ک تاسو دروغجن ثابت شوي نو تاسو سزا بسئی قالو جزاؤه نورون د یوسف علی السلام وتوی بدله د آغا ما وجدا فی رحلی د چا پچاپ سامان کې چې اومون دیشو آغا فهو جزاؤه ناغا بدلی د آغا کذالک نجزی الظالمین دارنګ بدلور کو منګه غلاګر لرا غلاګر لمنګه دغه سزا ورکو فبدا بیاو یتیم قبل بیا یقینو خکاره کو ویل ټول سامان د اغي مخکې د سامان ضرور داغنا ثم استخرجا من بیا یقیه نو بیا راو وستو د سامان د روح خپلنا کذالک کیدنا لیوسف الله وی دا چل ما یوسف علی السلام ته خودلو الله ما ته خودلو ما کان لیاخذ اخا فی دین الملک نو آغا چیرانی ولې ویخ پر رور لرا حصار کړه ویخ پر رور لرا په قانون د بادشاہ کې ولې د مصر قانون په هغه وخت کې داو چې وی وهي او ډبل تاوان تیوالی نو هغه بیا خلاص شو طلبو ناغي ته وی چې سزا وي ناغي سزا دغه چې هغه ته پاتینو فی دین الملک الا یشاء الله مگر دا چې وغواړي الله نرفو درجات من نشاو چتو درجه چا چې وغواړو وفوق کل ذی علم علیم او چتو وفوق کل ذی علم علیم او لپاسه په هر ذی علم باندې علیمی په هر علم والا باندې عالم یی یو خبره درازی د ذی علم نو الله باندې اطلاق د ذی علم نه کیږي ولی د الله علم هغه ذاتی دی او د مخلوق علم هغه کسبی دی یا وهابی دی نو دی وجنه هغه الله ته ذی علم نه ویل کیږي الله علیم دی خو ذی علم نه دی نو دی وجنه که څوک دا وایي چې په هر عالم باندې عالم دی نو هر علم والا باندې عالم شته نه الله باندې بم عالمي نه الله انتها داغي الله باندې بل لپاس څوک نشتی قالو ندیوه ای یسرق فقط سرق اخو له من قبل کدغلا وکړه نه یقینا غلا کړل د ضرور د نه مخ کې فاسر یوسف فی نفسه نو پټو ساتل دا خبره یوسف علی السلام په خپل ځړه کې ولم یبدها لهما غیته ښکارا نکړه قال انتم شر مکانا ویتا سوی ناکار مرتبه والا والله علما تصفون الله خپوی پاسمه تاسو کوم صفاتونه جوړوي یوسف علی السلام اغلا کړوا یوسف علی السلام غلا نه وکړي هغه بوت شیکنو یوسف علی السلام د نیاوا د مور وتوی د بوت ته دا چتی دی واغسته لر دکړه یوسف علی السلام هغه بوت واغس او بهر ته وی وړه ماتي کو هغه باندې خبر دا شو یوسف علی السلام بوت پټ کړل قالوا یا ایها العزیز نو د خلق وی اے عزیزا رونو د یوسف علی السلام وی اے عزیز مصر ان له ابن شیخا کبیرا یقینا د پلار دی بوډا فخذ هدنا مکانه نورسا زمنګ یو تند د پزیبان ان نراک من المحسنین یقینا ان موږ تعالی د نیکو کارونه ته نیک سړی زموږ سره د نیکیو کا د پلار نه بیمار دی او بوډا دی د باندې ډیر زیات د وخت په د باندې پاس کیږي قال معاذ الله یوسف علی السلام وی پناه حاصلوم په الله سره ان خذا ننی سو منگا الا من وجدنا مگر آغا سوچ منگا مندل دا آغا پا سامان کے دا ووگے منگا مندل دا آغا سرا انا ازل ظالمون یقینا منگا پا شوب دا وقت ظالمانو نا خلق لگیا ہوئی دا خرب زیبان کلال داغی نغلا چا کرلا و سزا چالا ورکے فلم مستیسو منہو خلصو نجیا کلچے نا امید شدی داغنا نو جدا شو جرګه کون کی قال کبیرهم نو غټ داغینا علم تعلمو تاسو پته نشتی ان اباکم قد خذا علیکم موثقا من الله یقینا تاسو پلار هغه مضبوط لوز په الله باندې ومن قبل ما فرتم فی یوسف دینه مکه تاسو اس کمه نه کړه یوسف علی السلام مبارکی هغه کې تاسو څومره کارونه کړی یوسف علی السلام یو وستل واغه یو گزار کړل فلن ابرح الارض نزخو چره نه پریدم داس مکا
زه د دې ځای نظم حتی یاذن لی ابي تر دې پورې چې جاتو کې ماته زما پلار او اذا حکم الله لی یا الله فیصلو کې زما د پاره وهو خیر الحاکمین الله دې بهترین د فیصله کوونکو نه ارجعوا الى ابيكم نلار شیخ الپلار ته فقولوا وتواین یا بانا ای زموږ پلار ان ابنک سرق یقینا تاسوی غلا کړلا وما شهدنا الا بما علمنا نه یو من خبر مگر هغه څه چې منګه گواهی نه کو مگر دا هغه څه چې من خبر شوی یو وما كنا للغیب حافظین نه یو منګه په غیب باندې حفاظت کوونکی په غیب باندې خبر منګه نه یو وسائل القريه التي كنا فيها تپوسوګه د کلی هغه نه چې منګه و پاغي کې والعير التي اقبلنا فيها او داغي قافله والنا چې موږ راغلی پاره کې وإنا لصادقون موږ خامخارشتونی قال بل سولت لكم انفسكم امرا یوسف علیہ السلام وتوی بلکې ډول یوسف علیہ السلام وتوی بلکې دا یعقوب علیہ السلام وتوی بلکې استاس ډولی کړل تاسو نفسونو سکار فصبر جمیل زما پر لایق دې بهتر صبر عسى الله آیاتینی بهم جميعا زرد چې الله به دا ټول ما تراولي انه هو العلیم الحکیم یقین الله دې هغه دې په علم او حکمت والا وتولى عنهم او جدا شو داغینا پډړ شو داغینا وقال وی یا صفا علی یوسف ای افسوس دې په یوسف علی السلام باندې و بی عزت عیناه او سپینې شو سترګې داغه مل حزن د غم د وجینا په کظیم او د غم نډک وی اتیا کالا غمو حسن بصری رحمت الله علیه وی بعضی وی سلویخ کالا غمو قالو تلا نو خلق وتوی رونو وتوی زامن وتوی تلا تفتو تذکرو یوسف پالا قسم ہمیشہ ته یادې یوسف علیہ السلام حتا تکون حرزن تر دې پوری شوی کمزور او تکون مل حالکین یا بشی ته د هلاک شونه مړ بشی پدې کې قال انما اشکو بسی حزنی الی الله هغه وتوی یقینا ز خپل شکوا د جب غم او د زړه غم الله ته وړاندې کوم الله ته پیش کوم وعلم من الله پویګم د الله تبنا مالا تعلمون چې تاسو په نه پویګئ دا خبره داسي چې یو غم بل غم تازه کوي یو سړی هغه چې کله به قبر لیدو ناغه ته کېناسته جړل به چا وتوی عتب کې کل قبر رایته لقبر سوا بین اللوا والدکاد کی د لوا او د دکادک په منځ کې چې کمزې کې ته قبر اني نوې قبر اني ناس وته جاړي فقلت لهم ان العصا يبعث العصا وما وتوی چې یو نا امیدي بل نا امیدي پیدا کړي فدعني فهذا كله قبر مالکی ودا ټول د مالک قبرونه پرې مال چې جاړم وي منعم بن نویرو دغه سي خلکو باندې داسې کیږي ا سړیو داغه اول کې کدوان چا وهلیو بیا چا ولا داغه بيزه ولا پټکړه بیا ولا چا زوی مړکو نو زوی مړل چې وباسي لګیا ده کدو زما کدو چاته کې کدو څه شي کې دغه زوی دې مړل ته کدوان زوته ویا دا کدو چې چا پټکړه کدوان چا وهلیو هغه وخت دا خبره وا هغه غم هغه راته وس را یادېږي قال انما اشکو بسی وحزنی الله وعلم من الله ما لا تعلمون یا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف اے زما زامن لاړ شي نو تاسو تفتیش وکي تلاش وکي یوسف علیہ السلام دا درو ولا تيسوا من روح الله او من امید کې د الله رحمت نه نو لا يسوا من روح الله یقینا نو امید کې د رحمت د الله نه مگر قوم کافر فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز کله چې داخل شو لاړ بیا وی اے عزیزا اے عزیزی مصر مسنا واهلنا الضر رسیدل مونږ زمونږه اهل ته تکلیف ضرر مشقت تکلیفونه را رسیدلی وجینا ببذات مزجاتنا مونږ راوړی پیسې لګې فاوفلن الکل مونږ لا پورا را کا راشن وتصدق علینا سانتیاو کا په پنرخ کې ان الله یجزي المتصدقین یقینا الله بدل ورکی متصدقین لرا صدقه کوونکو لرا اسانی را وستونکو لرا قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وی خان تاسو ته پته ده تاسو سکړیو د یوسف علی السلام سره او دغه ضرور سره اذ انتم جاهلون کله چې وی تاسو جاهل تاسو نا خبره وی په جهالت کې وی تاسو سکړیو قالو ناغو وی کله چې د یوسف علی السلام دارو نو می واوریدو داغه د خلینانو د دې سترګې کولاو شوې چې وی کته د خا ان انک لانت یوسف یقینا تو خامخا یوسف
قال انا یوسف هغه او زه یوسف هذا اخي د زمارور دی قد من الله علينا یقینا الله احسان کړل موږ باندې انه من یتقی یقینا خبر ادا سوچ یره کې د الله نه ويصبر صبر کې فإن الله لا يضيع اجر المحسنين یقینا الله نزا کې اجر د نیکو کارو قالوا تالله لقد اسرك الله علينا ناو تو یقینا الله قسم یقینا الله تغور کړه موږ باندې وان كنا لخاطئين یقینا موږ خامخا خطاکار وان كنا لخاطئين ان په معنا د قد باندې دی وي یقینا قد كنا لخاطئين یا ان نافیه ده نیو منگا الا خاطئین مگر خطاکار یو ان كنا الا خاطئین قال لا تسریب علیکم اليوم نوے وتا یوسف علیہ السلام نشته ملامتیا پتا سمائے نن رضی اغفر اللہ لکم اللہ تاسو بخنو کی وهو ارحم الراحمین اللہ دے زیات رحم کون کے رحم کون کونا اذهبوا بقميص هذا وسی زما د قمیص پالقوا على وجه ابي نو وروي غرزوي زما د پلار په مخ باندې یاتي بصیرا نشیبا لیدون کې واتونی باهلکم اجمعین اور اول خپل اهل ماته ټول ولما فصلت الیرو کله چې جدا شو قافله روان شو قال ابوهم نو پلار د دي سکسان التپات دي صدل تکی دي نو انی لاجد ریح یوسف یقین زخامخا ماسکوما بید یوسف علیہ السلام لولا ان تفندون که چه تاسو ما قمقل نگنی قالو ندیوتوی تاللہ پا اللہ قسم انکا لفی ضلالک القدیم یقینن تی خامخا پا امین مخینی کے پخانی مینہ کے اختی تا ضلال پا مانا دا محبت بانے دلتا فلما انجا البشیر کل چراغ زیر ورکون کے القاہو علا وجین ویغ غزاو کمیس دا پا مخ باندے فرتد بصیرا نوشو اغلیدون کے قال علم اقول لکم وی ما تاستنو بیلی انی آلو من اللہ یقینا زپوئیگم دا اللہ طرفنا ما لا تعلمون آغا چی تاسو پی نپوئے گئی قالو یا ابانا نو دی خلق وطوی زامن وطوی یا ابانا ابا جان زمگ پلارا استغفر لنا بخنا طلب کا زمگ دا پارا زمگ دا گناہونو انا کننا خاتین یقین منگیو خطاکار قال سوف استغفر لكم ربي و زردا چې بخنه به طلب کوم استاد د پاره د خپل ربنا انه هو الغفور الرحیم یقین الله دې بخون کې مهربان شیخ سعدی سے وایي شعرونه ذکر کړلی لیکلی وای کسی فرسید از گم کرده فرزن که ای روشن گوهر پیر خریدمن از مصرش بوی پیراهن شمیدی چرا در چاه کنانش ندیدی هغه بوډا سړی نه چا تپوسو کو چې زوی ورک کړو چې اے مشرا او خيارا مصر کې چې کلا داغه غزینا کمیس را روان شو نو داغه بی بده محسوس کاو نو دلته چې په کنعان کې نږدې او نو الته کې په کوهي کې نو دلته کې ول نه لیدو وای بغفتان وی حال من برقی جهانس زمنګ حال خدا اسمان د پړق په شانتی دی گہے پیدا و دیگر دم نہانست کل پیدا شی کل ورکشینو گہے برتار میں اعلیٰ نشینم گہے برپشت پائے خود نبینم وی کلا دا اسمان او دا ملئی اعلیٰ خبری کو او کلا داسی چی دا خپل خپید لاندی راتم پتن لگی جلاندی سدی فلما دخلو علی یوسف کلا چی داخل شو دا واپس را روان شو پلار دے مور دا اورون دی را روان دی نو فلما دخلوا علی یوسف آوا الیہ کله چې داخل شو دی په یوسف علیہ السلام باندې آوا الیہ ابویه نو زی ورکو ځان سره خپل مور پلان را وقال وی ادخلوا مصر ان شاء الله امنین وی داخله کې زی راځي مصر دا ک الله واړي ای په امن ورفع ابویه علی العرش او چې دغه ځان سره مور پلان پتہ باندې وخروا له سجدا او شو هغه دتا سجده کون کی دتا سجده کون کی سجده تعظیمی وقال وی یا ابتی اے باجان هذا تعویل رؤیا ودا تحقیق دا تعبیر دے زما د خوب من قبل دین حقیقت جعلها رب حقا یقین غزول دل زما رب رشتونه وقد احسن بی یقین الله احسان کړه ما سره کله چې زر او وسته میسج نه د جیل نا وجا بكم من البدو اور وسیتا سود باندې نا من بعد ان نزغ شیطان بیني و بین اخوتی رسودینا چې شیطان فساد را وصله او زما درونو په منځ کې ان ربي لطيف لما يشاء یقینا زما رب خامخا باریک بین دے خبردار د سچ غواړي باریک تدبیر کون کې دے د سچ غواړي انه هو العلیم الحکیم یقینا الله دې په حکمت والا
رب قد آتیتنی من الملک زما ربا یقینا تارا کړل مالا بادشاہی والمتنی او تا علم را کړل مالا من تعویل حدیث دا تعبیر د خوبونو یا بیان د توحید فاطر السماوات والارض پیدا کونکي د اسمانونو د زمکیان ته ولی فی دنیا تو کارساز زما په دنیا او آخرت کې توفنی مسلمان مرچ را ولی مالا په داسیال کې چې مسلمان والحقنی بالصالحین او یوزه کې ما صالحان سرا ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک دا د غیب د خبرونه چې وਹੀ کوله مونږ تا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی دا وਹੀ مونږ تا کړل نو ته د پیغمبرانو نه رښتونه پیغمبري وما كنت لديهم نوی ته د هغې سره اذا جمعوا امرهم کله چې راجمع شو دي په خپل کار باندې هم یمکرون دي چل ول کول وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین ندی اکثر د خلکو نه ایمان راوړونکي اگر چې ته حرص کې د هغې په ایمان باندې وما تسألهم علیهم من اجر او نه غواړې ته د دې نه په دې باندې څه بدله ان هو الا ذکر للعالمین نه دا مگر پندې د پاره د عالم وکایم من آیات فی السماوات والارض سمره د نخونه دی پاسمان نو زمکه کې یمرون علیها چې داخلك ور تیریږي پاغه باندې وهم عنها مورزون او داخلي داغین اعتراض کوونکی وما یؤمن اکثرهم بالله او ندی ایمان راوړون کې اکثر د خلکو نه په الله باندې الا هم مشرکون مگر داخلك شرک کوونکی د الله سره افا امنوا ان تاتيهم غاشیه آیا دا بے خوف دی داخلك د دینا چې راشي په دې باندې راګرون کې عذاب د الله د طرفنا او تاتيهم مسا یا راشي په دې باندې قیامت باتتنا اچانک وهم لا يشعرون دی بشعور نه لري قل هذه سبیل وتوعد زما سید الار دا ادو الى الله على بصیرت انا را بللکم الله طرف ته په بصیرت باندې په دلیل باندې زو ومن تبانی او څوک چې زما تابعداري کوي هغه هم په دلیل رواني وسبحان الله وما انا من المشرکین پاکی الله د پاره او نعم زو د مشرکان د ډلې نه وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم او ندی لګلی منګه ستانه مخکې مگر نارینو سړیو نوحي اليهم وهي کول منګه غیتا من اهل القرى د کلیوالو نه مرکزی کلیوالو نه فافلم یسیرو فی الارض آیا نګوري داخلك پزما کې فینظروا چې وګوري څنګه شو انجام دا کسانو من قبلهم چې مخکې دینو ولا دار الاخرته خیر او خامخا کور د اخرت غوړه دی دا کسان د پاره تقوا اختیاري افلا تعقلون آیات اسد عقل نکار نه لري حتا اذا استيسر الرسل الله وی ما پیغمبران را لېګل پیغمبران و میراو لېګل حتا تر دې پوره اذا استيسر الرسل پاغي باندې حالات براتله مشکلات براتله تر دې پورې چې نا امید شو رسولان نا امید شو رسولان د سنا د ایمان راوړلو د قوم نه وظنوا او دی خیال کو انهم قد کذبوا یقینا د دې تکذیب کړي شوی دی دې ته دروغ ویلې شوی دی جام نصرنا راغه پدی باندې امداد زمنګا فنجیا من نشاء نجا بشکړه منګه هغه سوچ منګه وخت ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين نو واپس کیږي عذاب زمنګه د قوم مجرمانو نه د یاد بار کې وې دغه مشکلات دي دا حتا چې ده نو دا حتا ابتدایي ده بیا دا چې د دې تعلق به د سره نو باز راوباسي ارسلنا یا د فعل د تراخو سره پیغمبران رالو غیب بیان کاو نو د تراخو یا د نصر سره د دې امداد الله وی ما د دې امداد کو انصرهم حتا اذا استيأس الرسل د استيأس بیا ځان دو معنی دي یو دا دی چې ایاسی تبعید غیر ارادي طور باندې نا امید کېدل د نصرت د الله نه او یا دا دی چې ایاس د تصدیق د قوم او د ایمان د کافرانو نه دا دو معنی په استیاسه کې راځي بیا په ظنو کې دا ضمیر د جمع دا بچا ته راځي کیږي پیغمبران ته راځي کیږي قوم ته راځي کیږي بیا کوزیبو دیکھے سلور قرات دی دا کذبوم دے او کذبو هم دے یا کوزیبو او کذبو ځان سلور قراتونه کی یو مشدد دے او یو غیر مشدد دے مخفف دے نو بیا معروف دے یا مجهول دے نو یو پس ظنو کې دا ظنو گمانو کو دے خلقو
اتباع الرسل نو ظنو کې ضمیر د فاعل بچا ته راځي کې نو د دې کې په اوه طریقې باندې د دې ضمیر راځي کول کېږي او یو د معروف او د مشهور معروف او مجهول مشدد نو هغه آسان دی بیا چې کله مشدد شي نو آسان دی نو کذبوا نو ایقن الرسل یقینو کو رسولانو انهم قد کذبوا یقینا د دې تکذیب کړي شوی دی یا ان قد کذبوا یقینا د خلقو د دې تکذیب کړل تفسیر مدارک هغه دا خبره کوي دانګه ماضی په معنی د مستقبل باندې ظن الرسول ان اتباهم سيكذبونهم امام بخاری ذکر کوي عائشہ رضی الله تعالی عنها نا چې د دې اتباع د دې تکذیب وکي بل چې کله مخفف شي نو بیا مطلب بداشي ظنوا اتباع الرسل دی خیالو کو اتباع د رسول خیالو کو چې د رسولانو ته د رسولانو تکذیب کړي شوی دی د الله طرفنا نو که اتباع هغه خبره کوي چې پیغمبرانو ته اسې د ځانه خبره کړي شوی ده ورغلاو کړي شوی دي بل دا چې ظن الکفار کافرانو ګمانو کو چې دا رسولان چې دي قد کذبوا من الله دیتا دروغ ویلې شوی دي د الله طرفنا بل دا چې الکفار والاتباع د دوړو د خیالو کو چې انهم قد کذبوا چې یقینا د پیغمبرانو تکذیب شوی دی د الله طرفنا نو پدې کې دا معنی آسان ده زګه چې ضمیر راجه کې اتباع ته یا کافرانو ته او یا دواړو ته درم بل سلورم برازی ظن الرسل رسولانو ته په ضمیر د فاعل راجه شي نو بیا بداسي شي چې مانو بیا داشي ظنوا انهم قد كذبوا د پیغمبرانو دا خیال کو انهم غلطوا فی التبلیغ چې دی غلط کړي شوی دی په تبلیغ کې تفسیر بیان قرآن داسی وی تفسیر عثمانی وی ظن الرسل بلا قصد د قصد پکې نو خیال د اغي دار اغه چې قد کذبوا من الله چې الله طرفنا دیتا دروغ ویلې شوی دي شپغم دا ذکر کړي چې ظنوا باندې قربا ظنهم د دې ګمان نږدې شو او دا ظن چې نو دا ظن اختیاري وو چې دا ګمان به نږدې شوی او چې د دې ته دروغ ویلې شوی دي نو امداد راغې او یا دا الزام المخاطب بما لا يلتزم وي چې خان د دې دا خیال کیږي چې دې ته دروغ ویلې شوی دي نو جاءهم نصرنا زمغه امداد پر راغې او د ټول نه آسان ک دلته کې کوزیبو د زمان قرات کې نو مشکلات مونږ ته دي کم چې کذبو کوزیبو وای ناغه ته آی کې مشکلات نشتی لیکن کم چې عائشہ رضی الله تعالی عنها نه خبره ده ناغه بیا ذات آسان ده حتی اذا استيسر الرسل تدې پوری چې نا امید شو پیغمبران د قوم د ایمان نه وظنوا او دا خیال کو انهم قد كذبوا یقینا دا کذبو په معنی د کذبو کې یقینا د دې تکذیب کړي شوی دی د قوم د طرفنا نو جاءهم نصرنا نراغ باغی ما امداد زمنګا فنجیا من نشاء نجات کومګه بچو مګه سوچ مګ وختو نجات ورکو مونږ چاره چغواړو ولا يرد باسنا القوم المجرمين او نو واپس کیږي عذاب زمنګ د قوم مجرمانو نه لقد كان في قصصهم یقینا شته په بیان د دې کې عبرت دلیل الباب د پاره د عقل د خواندانو ما کان حدیث یفترا نه دا خبره چې ځان جوړ کړي شي ولکن تصدیق الذی بین یده لیکن نازل شه دا تصدیق دا هغه چې مخکې د دینو او تفصیل کل شی او تفصیل دار شی وهدن هدایت او رحمت د قوم لپاره چې ایمان راوړي یوه بس کو تفسیر صورت ختم شو صورت کې نفی د علم غیب وا یو تاریخی قدیم هغه تذکرہ وکړي
دا صورت داسې دی چې په دې کې د جنت او د جهنم تذکره پکې د سره رښتیا نه دې باندې بس